لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ولا دينا إلا أديتها ولا مريضا ومرضا إلا شفيتها ولا مشكلة إلا سهلتها ولا مجاهدا إلا نصرتها ولا عدوا إلا هزمته وكبدته ولا طالب علم إلا علمته ولا طالب علم إلا علمته ولا طالب علم إلا علمته ولا عالما إلا عملته ولا عالما إلا عملته ولا عالما إلا عملته ولا عاملا إلا أخلصته ولا عاملا إلا أخلصته ولا عاملا إلا أخلصته ولا مخلصا إلا قبلته ولا مخلصا إلا قبلته ولا مخلصا إلا قبلته. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفذ الجد منك الجد. اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم ربنا ول أمور المسلمين خيارهم ولا تول أمورهم شرارهم. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولتلامذنا ولمن له حق علينا ولمن لنا حق عليه ولأحبابنا ولأقربائنا ولجميع من وصانا بالدعاء. يا الله دا کوم ختم بخاری شو په دې طول د کال کې د اساتذو او د علماو ډیر مهنت سره او ډیر دل جمعي سره د دې طلباو علمی تربیت کو او دایته تعلیم ورکو. خدای ستاره دین خدمت وکړو. الله تعالی د دې مدرسې د محتمم صاحبنا د دې مدرسې د منتظمینونو د دې ټولو اساتذاونو د دې ټولو مشایخونو د دې ټولو علماونو ته خوشاله شي. کریم خدای دغه ټول طلبا چې په هر درجه کې په هر فن کې الله تعالی ته دغه نه خوشاله شي علم با عمل ورته ورکړي. خدای دا کم فضلا چې دي خدای دې میدان عمل ته وړاندې کیږي. خدای د علم نه بعد د عمل آسان کې. خدای د علم نه بعد د عمل آسان کې. ذکر دوی دوه ذمہ داری د عام مسلمان خو یو ذمہ داری چې خبره باندې پوښي عمل په وکي. د دوی دوه ذمہ داری وي. یوې داوی چې دا کم شی باندې پوښي هغه باندې عمل وکي. دویم دا چې کم شی باندې پوښي دا نور ته ور ورسي. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. نو الله وظیفه خو مشکله ده خدای ته دیت آسانه کی. وظیفه مشکله ده خدای ته دیت آسانه کی. خدای د دنیا بندگان مگر زید دین بندگان وګرځي. الله د دنیا بندگان مگر زید دین بندگان وګرځي. خدای د دنیا بندگان مگر زید دین بندگان وګرځي. الله زموږ اسلاف او اکابرو چې کوم اخلاص سره د دین خدمت کړي. دیو یو حدیث ته پاره یو میاش سفر کړی دی. حضرت ابو ایوب انصاری ته یو حدیث معلومو خود کم صحابی نے چې غسته واغه صحابی دا روایت کو د بل صحابی نه د مدینه منورې نه روان شو. شام او دمشق ته لاړو. لږه ځان باندې تیرې کړې او لاړو ولته دروازه والا هغه صحابی راوته. مرحبا بی ایوب وې تاسو رجی او حدیث ته ما تر رسیدل استاد شاګرد په واسطه ما وی چې سند عالی کم چې تانیخ بنیغه د رسول پاک تا ورته صلی الله علیه وسلم وی حدیث ما ته یاد من وعن خو ته راته وای چې سند می عالی شي. هغه ورته وی تکینا چې تعالی سچایو براوړم د ورته وی خپل ثواب کې نقص نه راولم. د علم دا سفر دا وی د خوراک دا اختلاط ور سره نه کول غواړم. زه معذرت کوم بلکې ایون گورنر صاحب چې د هغه زمانه هغه چې خبر شو د بیا د مصر نه ډیر بهر راوته او سقيفه ته سومیلا هغه ورپسې الته خادم راولېګو او ورله سه پیسې ورکړې به یو په زمونږ د سرتاج دی. وې دې راغله دی او حدیث د ذکر د پاره ما ته پته نه و چې زدل ورغلې د استقبال می کړې د هډل لوی سړی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم میزبان دی. مدینه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لومبنه میزبانی ابو ایوب انصاری کړی دا رضی الله تعالی عنہ. نور پسې څه پیسې راوړې ویجی گورنر صاحب را کړی دي. هغه معذرت کو چې ما ته بر وخت پته ونه لګیدا. حضرت ابو ایوب زوم په دې خوشاله چې پته نو لګیدا ورته دا خو شو چې زما دا سفر خالص د الله د پاره شي. امام بخاری رحمت الله علیه د پلان انتهایی مالدار پاتې ډیر لوی مالدارو
سلویخ زره دینار ورته وراثت کې پاتې وو. سلویخ زره دینار 40 ارب روپۍ دي. هغه 40 ارب روپۍ دا د په دې حصول علم کې داسې ختم کړي داسې چې امام ابراهیم وای د درې سبق ترانغه. نو شیخ وی چې تاسو د محمد پته ورغی بیمار خو بنی وې دې چې کوم ځای کې مونږ حال ترال دروازه بند و. په دروازه بند و مونږ ورته دروازه والا چې ته بیمار وې نه زټی کې مونږ ورته ته سبق نه راغله. شیخ را لګلی چې پته وټه کوي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ورته وی زما یو جوړه جامې دی هغه ډېرې زړې شوې وي وینځلې مې نو وشلې دی لہذا وی پکې بهر راوته نو سبق نه راغله. هغوی ولا څه پیسې جمع کړې 2-3 جوړې ولا جوړې کړې. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په خپل مالدار سره هو د په سفر علم کې ټوله پیسې ختم کړې. د یمن نه واپس را روان شه بغداد ته پیدل په دې لار را روانو. په لار به چا سره مزدوري کوله د خټو د ګټو او کپته ورته درس اللوی عالم دی حدیث ذخیره ورسره ده بیا باغله لاړ چې څه پیسې ورسره دي 2-3 ورځې پې تېرېږي دنه به 2-3 حدیث دکه او چې پیسې به ورسره خلاصې شوې نو بیا به لاړو چېرته مزدوري وکړه چې که یو بل عالم راته میلاو شي هغه نه څه حدیث دکم. امام یحیی ابن معین رحمت الله علیه چې د حدیثو نقاد او صراف دی 40,000 دینار ورته پلار نه بچت شو. مرګره وای چې ما د لیدلو طلب د علم حدیث کې چې دا پیسې یوازې په ځان ته لګولې په خپل مرګرو هم لګولې. وی یو وخت په داسې راغی چې دا خلک د کور مخې ته سنیمګړي کجوري وغورځي وې دې په لاره لګیا او کجورو ټوټې راغونډولې بیا یې اوبو باندې وینځلې هغه خوړې د سور زوګو. عزیزانو دا دل چې محفوظ کړي دغه بزرګانو محفوظ کړي دي. عزیزانو دا ما او تاسو سره کوم ذخیره چې دا خزانه دی خلکو موږ د لپاره محفوظ کړي دا. کریم خدای دې مرقدونه منور کې الله دې له درجات عالیه ورکې. کریم خدای ته د آخرت په سعادتونو باندې سعید کې الله له دې خدماتونو چې عمر څومره استفاده کوي خدای دې له پکې برابر اجر ورکې. زمونږ مشایخ او اساتذه حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه یو ځل ذکر وکړ موږ پاټک کې دی راو به پاټک کې دی راو طالبان ګرځو سور ټوکړي بمرا غونډې کړې اعظم د خوراک نه کافي کې دی د خوراک نه کافي کې دی. وې زمونږ یو مرګره ما سره جمعه دیوال سره ولاړو یوې زنانه وې کولپای باندې ډوډۍ بل کونډي کر پخکړې وې کولپای باندې خو کور ته روانه وې مونږ چې ډوډو تو کتل خړ کې مبراله چې کجو او چې ډوډۍ مونږ لرا کړه زمونږ بل تشفی پیوشي وې الله تعالی بس زمونږ دا تقاضا وا دا غي زنانه زین کې الله واچول وې غي ډوډۍ راوغستا وې مونږ ته وی چې طالبانو دا ډوډۍ تاسو واخلئ. اگر گویم مسلمانم بالارزم اس کو تاسو بادشاہان لے حسین احمد مولوی سے برس چوی فضل علی مولوی سے برس چوی دا نور علماء خلق و تمینت کئی سفر کئی یو پیسہ تیرا غنڈی مدہ 13 نمبر دارلوم حقانیہ کے درس بعد التا طلباء ہوتا ہوئے مائی پسڑی چی بچی نے دعا ندری کی گی پدے تکلیف والا دور کی معیشت مسئلہ دا چی بچی دعا ندری کی گی نمائی دا محامخ د ریل پټلای دا هغه سوچ کوي چې سره د بچو د خزي ریل ته مخکې پروز د ژوند مې نه تیریږي ګران کار دی. مې د مولانا سمیلک سے به داغه د خاندان د انور مولوی سے به داغه د شیخ الاسلام تعالی ټول خاندان مې د لاسونه خولوي تاسو 4-5 خلک کوي اوس دای په هر طریقه چې کتاب تعالی را پیدا کوي د بجلی خرچ را پیدا کوي ډوډۍ را پیدا کوي ستاسو آسایش او نمایدا کفرای نعمت ته ما زمونږ وخت لږ ډیر ګران وخت ایون دارلوم کې ډیر ګرانو اوس خو ما خلکو خدای ولا ورکړي دي خلکو له خدای سلام ورکړي دي الله نه دی عوام ولا ډیر خیر ورکړي. زه خو دنیا کې ګرځم دومره قوم ما دنیا کې چرته نه کتل کړه پاکستاني قوم چې دی
دا دومره سخی قوم دی خصوصا د دین په حواله چې څومره عطایا او صدقات دی ورکوي دا بل قوم نه ورکوي. 100,000 مدرسې 22,000 مدرسې دی پاکستان کې دا ټول څوک چلی دغه عوام چلی. الله تعالی دې له دنیا او د آخرت خیر ورکی. خدای دې خاندانونو له خیر او برکت ورکی. الله دې علماء ولا مولانا حسین احمد صاحب لا مولانا فضل علی صاحب تا مولانا طاهر رحمان صاحب تا قاری احسان صاحب تا قاری فضل بادر صاحب تا نور اساتذه دې مدرسې تاسو ټول چې دل تراجمه یې عزیزان ټول ټول دې خدای دې له خیر درکړي او بیا ټن کوي. دا خدا سے کله دې چې دا همیشه نه په علماء باندې رکمین دي دی یعنی دی خو ګورئ د دین په مسله خو ټول قوم د ځان قرباني ورکوي کنه ورکوي. د ووټ مسله چې راشي نو هغه ځای بیا خلک سوچ کوي چې زما کارونه به څوک کولی شي د دې وجې خلک بیا مولیانو له ووټ نه ورکوي. دې غریبانو خو نور ذمه داره هم ډېري صحیح خو ټانډ کوي او داسې کله دی دی وایي که کار کوي که نه کوي خو ووټ به ملا صاحب له ورکوو. نو دا ډېر ښه خلک دی دغسې ده که کار کوي که نه کوي ووټ به چا له ورکوو ووټ به ملا صاحب. خدای دې په ټانډ کوی ډېر ورحمېږي. الله دې په مرغوزو رحمېږي. الله دې په زیده ورحمېږي. خدای دې په دې ټوله ضلع ورحمېږي. الله تعالی په دې ټوله صوبه ورحمېږي. کریم خدای په دې ټول ملک ورحمېږي. الله په بلاد اسلامیه ورحمېږي. خدای په ټوله دنیا ورحمېږي. دعوت د محمد رسول الله چې قبول کړي دا ستا لوی رحم دی. چې دعوت د رسول پاک قبول کړي دا ستا لوی رحم دی. خدای مریضان به ته شفا کامله عاجله ورکړي. مړي به شوي الله تعالی ته مغفور مرحوم کړي. کریم خدای مشکلات زمونږ تا ته معلوم دي. زمونږ غایب دوستان داغي مشکلات هم تا ته معلوم دي. کدای تقاضا دا وا چې مونږ ته دعا وشي یا مونږ د مجلس کې شامل شو سو عذر د وجه شامل نشو الله تعالی یې مشکلات ازاله وکي. خدای د مقصدونو مقصد برابري وکي. د مدرسې مدرس یو قاری صاحب شهید شو مخکې ورځو کې قاری محمد عارف صاحب ته دعا وکي الله تعالی شهادت لوی رتبه ورکي. الله شهادت لوی رتبه د عباد الله صاحب تر او زم اجتماع کې چې خدمت وکم نو هغه تم دعا وکړي چې الله تعالی هغه غریق رحمت کی. دا دوی یو زنانه دا ټول حال په یوازې ځان جوړ کړی دی. 35 लाख روپے په دې حال باندې لګولې دي. عزیزان ځکه ما تاسو ته دا قوم ناشنا قوم دی. دا قوم دا ډېر که نارینه دي او که زنانه دي دا ډېر ناش بلکې که زه تاسو ته ووایم په عطیاتو کې دا زنانه د نارینهو نه وړاندې دي. صحیح دوی خو چې تکلیف راشي دوی خپل بالای هم راوباسي وایي دا دین دپاره واخلئ. دوی خپل کړۍ هم راوباسي وایي دا دین دپاره واخلئ. عزیزانو دا ډېر نیکانې میندې خویندې دي. خدای دغې زنانه له ټولې زنانو ډېر لوی خیر ورکړي. خو دغه زنانه دا وله د آخرت توښه وګرځي. الله دا وله د آخرت توښه وګرځي. خدای دا وله د آخرت توښه وګرځي. عزیزانو کله چې دیني ادارو له پیسې ورکوئ یا چنده ورکوئ وایي زه الله له ورکوم. محتمم سے پوښه خدای پوښه. مولانا فضل علی سے پوښه خدای پوښه. دا مولوی سے پوښه خدای پوښه. او یقینا تاسو ورکوئ. یقینا تاسو ورکوئ او ثمره تاسو وړاندې ده. دا اته علما چې اوس د میدان عمل ته وځي دا څه کم شی نه دی. دا اته علما دا به استاد د امت په نیابت باندې د خدای د دین خدمت کوي. د دوی په هر قدم قدم او هر حرف کې ستا برابري صدا ځکه د دوی دې مقام تر رسولو کې ستا پیسه لګېدلې ده ستا تایید لګېدلې دی. نور حاضرین چې د هغوی څه تقاضې دي څه کسان داسې دي چې د هغوی بچي نشته الله تعالی په بچو باندې ونوازي. څه کسان داسې دي بچي شته خدای هغه نیکان صالحان کې د چا ودونه نه شوي او تقاضی ده الله تعالی ته بهترین ځایونو کې ودونه ورته ورکړي. هلکان دي او که جینکۍ دي بهترین رشتې ورته ورکړي. زمونږ مشایخ زمونږ اساتذه خصوصا په دې سند حدیث کې یا سند تفسیر کې چې زمونږ کوم مشایخ دي الله تعالی ته دغه مراقد منور کړي. الله تعالی درجات عالیه ورته ورکړي. الله تعالی درجات عالیه ورته ورکړي. الله درجات عالیه ورته ورکړي. ما تاسو ډیر زیات وخت واغسته پاغي باندې لږ معذرت کوم. عام ورونو ته طالبان غریبانان خو بناستو یعنی مين د دوره حدیث طالبان د دوی خو سبق خو تاسو ډیر له همت وکړو. الله تاسو ډیر اجر درکړي. خدای تاسو ډیر اجر درکړي. د مجاهدین حق او په حق دعا وکا. اخو مې عربي کې وکړم چې ولا مجاهدا الا نصرت ولا عدوا الا عظمت وكبت. الله د دین چې څومره دشمنان دي الله تعالی د دین دشمنان هغه یا خو هدایت ورته ورکړي چې دین تراشي او د دین معاونین شي یا الله ته په خپل قهر باندې تواکي. او د دین چې څومره مجاهدان دي په کوم ځای کې او کوم میدان کې هم جهاد کوي الله تعالی ته هغه حامی ناصر شي. الله تعالی هغه حامی ناصر شي. الله تعالی هغه حامی ناصر شي. څومره چې د دین باب کې شهیدان شوي دي الله ډېر لوی درجات ولورکي.
الله لوی درجات ول ورکه خدای ته د شهداء احد هم نواو ګرځي خدای د شهداء احد هم نواو ګرځي الله د شهداء احد هم نواو ګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی